السلام علیکم. پرکیوم شانډو ګراوند کې یو داسې ټورنمنټ جوړ شوی و چې هغه کې شپې کلاړیان دي او شپې ګورونه دي او دا نه چیکي دي او نه سنګلې دي، اونلی چوکي دي. نو چوکو گیم به کوي او چوکۍ به کوي چې څو چوکۍ تو وکړي هغه به تو ترګیټ وي او ورسره کوم اف سټم دی، سټریټ دی، لیګ سټم دی او دغه ځوینې به ته گیم کوي او تړمن چې کوم دی هغه به نه حسابېږي. نو ماشاءالله دا ډېر ښکلی گیم دی او ډېر ټایم نه ده پرکیم کې لوبېږي د چوکو گیم. دې کې خو یو خوند بل دی څه کوم بډاګان دي، مشران دي او کشران دي راځي د گیم سیل هم کوي او یو بر سره مینه محبت هم ساتي. دا د امن ټورنمنټ د پرکیم کې زبیر بای جوړ کړی دی. نو الله دې دته خوشحالي نصیب کې ویلې چې نورو خلکو ته دومره خوشحالي ورکړه. او نن د فاینل ورځ دی چې فاینل بلوبېږي، پاته به لګېږي چې څوک به ګټي فاینل. او دغه کې چې کوم ټیمونه لوبېږي هغه د ټول پرکیم دي. نیو میسج تاسو ته در کوم چې کوم لوبې دي د مازدیګري ټایم کې، که هره لوبه وي، که کرکټ وي، که فوټبال وي، که والیبال وي، دا د انسان د پیدې دپاره دی صرف یوه ګنټه یا یوه نیمه ګنټه. ویلې چې دغه کې کوم ماشومان دي، کوم نوجوانان دي، هغه نشو تماشو نه ساتلي شوي وي او د خپل ګیم سره پام غلط وي او تاسو مو سره راځئ د ټول ګیم انجوی کوئ چې د کوم مډل ګیم کوي. مجبوری دی کلی آبادی زیاته دی، خلک کې قوانین خلک شو د کوم کسانو گیم وکړلو، ډېر ښکلی گیم یې وکړلو. گیم مقصد دا وي چې جنګ جګړه ونشي، په مینې محبت سره خالکیل وکړي. خالکیلونه جنګ جګړو دی پورې نه کوي، مینې محبت یې پورې کوي. دا دوه ټیمونه او دوه دي محلي وو، اصل کې نو ټول دي وکړي ولې او مو الحمدلله ښه بدي دی، ښه کلی دی، محبت والا خلک دي، ښه زبردست گیم وشولو او چا ته ښه کیل کړی، ښه پرفارمنس یې کړی، هغو ته به خپل ایوارډ میلاویږي.